أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. سورة الروم یوشتما سپارہ اتیشتم آیات. دے آیات کے دا شرک او دا کفر اباحت او باطل والے اللہ پاک بیانی پیو مثال سرا. اگر مثال دارے کہ بندتا اللہ فرمائے کہ بندستا وینزا یا غلام وی ستا دا لاس گتا دا تا زان دا پبایا اغشتی دی حقیقت کے ستا مالکم اللہ دے و دا دیوین دے و دا غلام مالک ہم اللہ دے و تا تا مجازی نسبت دا مالک کی گی تے مجازی مالکی نو دا غلام یا وینزا تزان سر پخپل روزے کے پخپل مال حال کے شریک گنل شي برداشت به وکړي چې دا وینځه او غلام څنګه چې ته مالک یې نو دقسې به دا مالک وي. څنګه اختیار چې په مال لګولو کې ته لرې نو ستا دا وینځه یا غلام به داسې اختیار ولري دا به ته برداشت کړي. لکه ضرور به یې حصهدار وګڼئ دا وینځه یا غلام. ہر وقت با دا پزر کی خطرائی کہ دا وینزا دا غلام رانا چاہتا تپوسو نشی دا پلانے کار دے بے اجازت والی اوکو بے تپوسو دے بے مشورے دی والی اوکو نو دا خپل وینزے یا دا خپل غلام زان سر پخپل مال کے شرکت خو بد گنے اگر سے غمستا پشان انسان دے نو اللہ رب العالمین لا مثل له ولا مثال له دا اللہ مثل و مثال نشتا نو دا کمزور مخلوق اللہ سر شریک ہے زان سر غوینز و غلام مال کے نہ شریک ہے نو مخلوق کمزور ہے اللہ سر پخدایے کی شریک ہے. دا حماقت و بے وقوفیا لرا نو نور سدی نو اللہ پاک شریک نہ لري یوازے بادشاہ بلا وزیر. ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان کرے اللہ پاک تاسو تا ضرب لكم مثلا بیان کرے تاسو تا اللہ مثلا یو مثال من انفسكم تاسو دا نفسنا یعنی تم انسان ستا وینځه او غلام هم انسان
هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء آیا اشتر استاسو دا پارا هل لكم آیا اشتر استاسو دا پارا مما ملکت ایمانکم فاغبین ذو غلامانو کی تاسوی مالکانی من شرکاء سشریکان پکشتری فیما پاغسکی رزقناکم چی من تاسو لدر کردی اللہ وی مال حال من در کردی نو پتی کی در سر داوین ذو غلامان شریکان شتری فانتم فیه سواء چی تاسو داوین ذو غلامان پکی برابر شریکے تخافونهم كخيفتكم انفسكم تاسو بیا یریږئ د دوینا په شانت د یریدلو د خپلو ځانونو نه لکه څنګه چې د خپل ورور نه د تره نه چې مال کې د شریک د هغه نه یریږي دقسې به بیا د دې وینځ او د غلام نه یریږي كذلك نفصل الآيات اندارن تفصیل سر بیانو من نشانات لقوم اغی قوم دپارا یعقلون چی دا عقل نکار اخلی بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم بل اتبع الذین بلکی تابداری کرے دا اغی خلق ظلمو چی ظلمی کرے شرکے کرے احواءهم د خواہشات خپلو بغیر علم بغیر د علمنا د خواہشات تابعداری کوي بل اتبع الذین بلکې تابعداری کړي د هغه خلکو ظلمو چې ظلم یې کړی وي کفر یې کړی وي تابعداری کړي د څو احواءهم د خپلو خواہشاتو بغیر علم بغیر دلیلا بغیر د پوهې فمن يهدي من اضل الله فصوب به هدایت کی من هغه چاته اضل الله چې الله گمراه کړی وي چې الله به لارې کړی وي نو څوک به په لار کې فمن يهدي فصوب به هدایت کی من اغچات اضل الله چې الله به لارې کړی وي الله گمراه کړی وي وما لهم من ناصرین نشته دوی دپاره څوک مددګار چې الله به لارې که په جهالت کې ورغې د خواهشات نفسانی غلام شو دی به څوک په لار کې د دپاره څوک یار و مددګار نشته دی فاقم وجهك للدين حنيفا فاقم وجهك فاستقائم کا سیدک خپل مخ وجهك خپل مخ یعنی ټول ذات للدين حنيفا هغه دین ته چې د باطل نه حق ته مایل دی کم بندا چې د ګمراهۍ نه هدایت ته راوتل غواړي هغه روزي او کم چې نه روزي د ضلالت او د ګمراهۍ د دې نه نه روزي نو دی دې پروت وي پکې ته مخ واړوه یو الله طرف ته متوجه شه خپله ډیوټي دې کړې ده تا خپل د الله پیغام رسولی دی اوس که څوک نه روزي د دې ګمراهۍ نه پروت دی پکې فاقم وجهک للدین حنیفا پس قائم کته سیده کته وجهک خپل مخ یعنې خپل ټول ذات للدین حنیفا هغې دین ته چې د باطل نه حق ته مایل فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله دا لفظ د فطرت د دې نه څه مراد دی
د فطرت نه مراد اسلام دی. مطلب دا چې هر انسان پیدایشی مسلمان دی. هر انسان پیدایشی مسلمان دی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. هر ماشوم چې پیدا کېږي د هر چا په کور کې نو دی په فطرت اسلامي پیدا شي. بیا وروسته پرې ماحول اثر کوي. ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. نو بیا مور پلار یا یهودي کی یا عیسائی کی یا آتش پرست کی. نو پیدائشی طور باندې هر معشوم په فطرت پیدا دی یعنی مسلمان پیدا دی. او که په ماحول کې خرابونکي څوک نو نو دی به په دغه فطرت اسلامي مسلمان لوی شي. خو عادتا د مور پلار اخلاق او عادات په بچو اثر کوي. نو که مور پلار خپل فطرت ضایع کړي وي نو د بچو فطرت هم ضایع شي. دویم قول پکې دا دی چې د فطرت نه مراد استعداد دی. استعداد دا مطلب چې د انسان د پیدایش په وخت کې الله پاک په ده کې یو خاصیت پیدا کړی دی او هغه خاصیت دا دی چې دی به خپل خالق او مالک پیژني او د هغه د حکمونو منلو صلاحیت به پکې موجود وي. نو د دې اثر به دا وي چې دا ماشوم به اسلام قبول کړي. خو که د دې خپل استعداد نه د دې خپل خاصیت نه پیدا واغشته په کار یې راوسته. نو هر انسان په فطرت باندې پیدا دی. پیدایشی عادت وی د هر چا. لا تبدیل لخلق الله. بیا دغه فطرت لا څوک بدلولو والا نشته. غلط ماحول به پې اثر کوي خو دغه استعداد بالکل ختمیږي نه. دا استعداد چې په بنده کې الله پیدا کړی دی دا خاص کیفیت یې پکې پیدا کړی چې د اسلام قبولولو شي نو دا ختمیږي نه. اثر د ماحول به پې وي ولا تبدیل لخلق الله. کله کله که چا والا ډېر چاپېره ماحول دا عادت بدل که او یو مقرره نو دی د خپل عادت ته واپس رجوع کوي. كل شيء يرجع الى اصله. هر شيء خپل اصل ته ور اول. یو بادشاه هغه وی فطرت بدلیږي. فطرت بدلیږي نو وزیر ورته وی نه بدلیږي فطرت. نو هغه بادشاه پیشوګانو له ټریننګ ورکړو. پیشو په څلورو پښو ګرځي په دوه پښې نه ګرځي. دا د دې پیشو فطرت دی چې دا په څلور پښې ګرځي. نو دې بادشاه داسې ټریننګ ورکړ چې دې پیشوګانو په دې اولو دوه پښو کې شمه بله نیولې ده او په دوه پښې به ګرځېدې. دا ټریننګ یې ورکړو. کله کله به یې دا پیشوګانې دربار ته راوستې او بلې شمې به یې ورکړې او په دوه پښې به لکه د انسان نیغې نیغې ګرځېدې. دا پیشوګانې به ګرځېدې او شمې به یې بلې په لاس کې نیولې وې. نو بادشاه وی ګوره فطرت بدل شو که بدل نه شو. پیشو را
پسلوک پی گردی ما ولا فطرت بدل کړی وی پتوخ پی گردی او لاس کی شمم نشي وزیر ورته وی فطرت نه بدلیږي یو ځل داسې مجلس یې جوړ کړ او د وزیر په لاس کې په دستون کې پټه یو مګر راوسته و چې د بادشاه پیشوګانې په دربار کې شمه په لاس باندې ګډېدلې شروع کړ ده ورته مږه پرېښوده چې مږه یې پرېښو پیشوګانې ولیده خپل فطرت ته لاړې شمې په ځای وغورځولې په هغې مږې پسې ورمنډې کړې په قالین شمې بلې ورپرېوتې قالین وسوځېده وزیر ورته فطرت بدلیږي که نه بدلیږي فطرت دا دی چې دې پیشو مږه ولیدله نو هغه خپل فطرت ته ور وړېده ستا هغه ټریننګ یې ختم کړ نو فطرت لا تبدیل لخلق الله کم استعداد چې الله په یو مخلوق کې پیدا کړی دغه استعداد بدلیږي نه که چېرې دغه استعداد بدل شي نو بیا کافر ته د ایمان حکم نشي کولی بیا ابو جهل ته ولې وایي چې ایمان راوړه فرعون ته ولې وایي چې ایمان راوړه هغه خو استعداد ختم کړی دی نه ختم نه دی نو ځکه ورته الله وایي فرعون ته وایي ایمان راوړه ابو جهل ته وایي ایمان راوړه تر اخره پورې ده چې هغه اسلامي استعداد شته د حق د قبلولو استعداد او خاصیت پکې شته ځکه ورته الله وایي چې ایمان راوړه او که ده کې دغه استعداد نو نو بیا کاڼي ته الله وایي وخوځه ایمان راوړه نو کاڼي کې څه کم دی استعداد نو د ایمان قبلولو استعداد پکې شته دا بدلیږي نه البته ماحول اثر کوي الله پاک انسان او پیرې خپل عبادت نه پیدا کړی دی او د عبادت کولو استعداد یې پکې اچولی دی داسې استعداد یې اچولی دی پکې داسې قوت یې اچولی دی داسې خاصیت یې پکې پیدا کړی دی چې دې په عبادت ستومانه کېږي نه ستړی کېږي نه داسې نه شي چې دا زما د وس نه بار ده عبادات الله داسې لازم کړي دي چې هغه د انسان په وس کې دي د وس نه بهر نه دي بیماری وغیرہ عذر راشي انسان مجبور دی هغه ځای کې الله معاف کړی دی روژه نشي نیوی ودرېدی نشي مونځ نشي کولی پملاستی نشي کولی په اشاره نشي کولی معاف لا تبدیل لخلق الله دا جمله بصورت خبر ذکر شوی ده یعنی د الله د طرفه ورکړې فطرت بدلیږي نه دا یو خبر ورکړی شو خو دا جمله په معنا د امر ده یعنی فطرت مه بدلوئ دین مه بدلوئ مسلمان یا کافر کېږه مه د کفر د کارونو نه پرهیز کوه د داسې څیزونو نه پرهیز وکړه چې ستا استعداد کمزوری کوي واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین فاقم وجهك للدين حنیفا پس سیده که تخپل مخو خپل ذات للدین حنیفا هغه دین ته چې د باطل نه حق ته مایل دی فطرت الله التي هغه فطرت او استعداد التي فطر الناس عليها چې الله په هغې باندې دا خلق پیدا کړي دي لا تبدیل لخلق الله نشته د بدلونکي نشته د بدلیدل لخلق الله د الله مخلوق لا الله پیدا کړی استعداد څوک بدلولی نشي ذلك الدين القيم دا سید دین دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون
لیکن اکثر خلق لا يعلمون پوئیگنا. منیبین الیہ واتقوہ طول رجوع کے دے اللہ تا. اصل دین اسلام قبول کے رجوع اللہ تو کے. منیبین الیہ طول رجوع کے دے اللہ تا واتقوہ اور اللہ نہ اویرے گے. واقیموا الصلاۃ اور منظم قائم کے. ولا تکونوا من المشرکین مکے گے تاسو دا مشرکانو دا ڈلینا. منز دا اسلام نخرا او منز نکول دا مشرکانو دا شرک علامہ دا. نو مشرکان ما جوڑے گے. ولا تکونو من المشرکین بیلمازا ما جوڑے گا. بیلمازا یوازی دیتا نوئی کہ طول عمر من نکی یو منز کرے و بل نکرے یو پا وقت کرے یو بے وقت کرے دام بیلمازا دے او دا عادت دا مشرکانو دے. نو مشرکان ما جوڑے گے کہ منز اونکی قصدن بلا عذرا منز اونکی. دا امام احمد رحمت اللہ علیہ پنیز دا سڑے کافر شو. دے کافر رے دے با دا مسلمانانو مقبرہ کے نخخے. دا مسلمانانو مقبرہ کے نخخے او کہ دے وقت کے یو رشتہ دار مرشنو دا غدا مال میراث بدل نہ ورکے میراث بنا کھلی ذکر دے پا منز نکول کافر او دا غبل رشتہ داری مسلمان دا دوی رشتہ ختم شلا میراث بنا کھلی. جنازہ بینی غسل بینی کفن بینی یو کندو کا دا مردار پشان دے خاک کی. دا سعودی والا امام احمد رحمت اللہ علیہ مذہب اغی دا فتوہ چاپ کرے وا او پا حج کے تقسیم کرے وا کہ منصف نہ کئی دا غدا طریقہ لا کافر شو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی کہ عقیدے دا مانزہ دا فرضیت وی خمون سے قضا شوی وی من نہ کئی. اسلامی قاضی اگر قید کی جیل کے بے واچی یضرب ضربا شدیدا سخت بے اوئی اور جیل کے بپروتی حتی یتوبا ترریچ توبہ بوباسی او یموتا یا بجیل کی مرشی. جد اخفل عمل اصلاح اکرلا توبہ ویستا کہ بیا بالماضی نکم دا قاضی پی یقین راگا کہ بس دا سر اسلام شو نو دے بے خوشی کی او کنے یقین پہ نہ رہتا نو جیل کی بپروتی یضرب ضربا شدیدا صح بے ہوئی. معشوم کہ دا وہ کال شو نو مور پلار دے مانزتا ادری کہ دا لفظ کال شو او منزے نکو نو پترک دا مانزا اولے وہی تلسو کالو معشوم پا منز نکولو بانے مور پلار بے وی تو پا مانز بے عادتی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ منز قائم ہوئے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مکے گے تاسو دا مشرکانو دا لینا من الذین لأغی خلقنا فرقوا دینہم جب ٹکڑے ٹکڑے کرے دیکھ پلیم وکانو شیعا اغی مختلف فرقے شلے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر یو ڈلا بما پا اغی طریقو بانے لدیہم چید اغی سلوی فرحون خوشالری. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ
دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس هر کله چې ورسیږي دې خلکو ته ضر څه تکلیف ورته ورسیږي دعوا ربهم نو دوی بني خپل پروردګار لره الله ته آواز کوي منیبین الیه رجوع کوونکي وي الله ته ثم اذا اذاقهم منه رحمة بیا چې الله اوسکوي دوی ته د خپل جانب نه رحمت اذا فريق منهم بربهم يشركون ناګانې یو ډله د دوی نه بربهم د خپل رب سره یشرکون شریکول کوي چې د دریاب په چپو کې گیر شي او پوه شي چې ډوبېږو نو دغه وخت کې یو الله ته آواز ناڅاپه یو مصیبت راشي بے اختیار خلې له راځي یا الله خیر لکه زلزله چې راځي نو مخکې خو څه اطلاع نه وي چې په فلاني وخت زلزله در روانه ده بنده خپل د دنیا په کار کې یا په عبادت کې په څه کې مشغول وي او ناګانه د زلزلې جټکه شروع شي نو هر سړی فورا بیدار شي او بے اختیاره د خولې نه راشي یا الله خیر یا الله خیر اوس دا یا الله خیر دقه د فطرت آواز دی دغه پیدایشي استعداد او فطرت دی چې دې په ځان پوه نه شو فورا هغې اصل طرف ته رجوع کړه چې زما الله شته او مصیبت او تکلیف لرې کولو والا دقه الله نو دې الله ته آواز وکړي یا الله خیر په دریاب کې په طوفان کې بنده گیر شو دقه وخت کې دی چا چې یا الله خیر یا الله د دې طوفان نه مې بچ کړي نو هر د سختۍ په وخت کې الله ته آواز کېږي او دا د فطرت انساني رهنمایي ده خو په دې فطرت باندې کله کله بیا بنده برقرار پاتې شي او کله برقرار پاتې نه شي چې د دریاب نه بهر اوچ ځمکې ته راشي نو هغه چپې هغه طوفان هغه الله ته آوازونه هغه ټول ترې نه ایر شي او د دنیا په مزو کې بیا ځي وإذا مس الناس ضر هر کله چې مچه کې یو انسان لره سختي او تکلیف دعوا ربهم نو دوی بلې خپل پروردګار منیبین الیه دوی رجوع کوونکي وي الله ته ثم اذا اذاقهم منه رحمة بیا چې کله الله اوسکوي په دوی باندې د خپل جانب نه رحمت اذا فريق منهم بربهم يشركون ناګانې یو ډله منهم د دوی نه بربهم د خپل پروردګار سره یشرکون شریکول کوي لیکفروا بما آتیناهم چې دوی منکر شي بما په هغه څه آتیناهم چې موږ ورته ورکړي دي الله وایي مهرباني ما ورکړو دې ته نه منکر شو فتمتعوا نو پس د دنیا د څیزونو نه فایده حاصله کړئ فسوف تعلمون پس زر دې چې تاسو به پوه شئ ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ام انزلنا عليهم آیا من نازل کړي دې دوی ته سلطانا څه دلیل او سند فهو يتكلم نو دغه سند او دلیل دوی سره خبرې کوي بما كانوا به يشركون فهغه څه چې دوی کوم د الله سره شریکول کوي هغه سند او دلیل ورته په شرک باندې بیا سبق ښیي وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها هر کله چې موږ اوسکو دې خلکو ته رحمتا خپل رحمت فرحوا بها نو په هغې باندې خوشحالېږي وإن تصبهم سیئة
او کچره ورسیږي دي ته سختی او تکلیف بما قدمت ایدیهم فسبب د هغه ګنده عملونو چې د دوی لاسونو باندې لګلې وي اذا هم یقنطون ناجان دوی نا امید شي په ابتدا چې امید وي نو الله ته رجوع کوي منیبین الیه او چې کله امید ختم شي نو بیا اذا هم یقنطون نا امید شي د الله لهم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يروا آياتي كتل نبي أن الله يبسط الرزق بشك الله پاک فراخ كي رزق لمن يشاء أغشاد پارك الله أغواري ويقدر أو الله كما رزق دا أغشا الله أغواري چالا اللہ رزق فراخ کی و چالے کم کی ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک پدے کے نشانات قدرت اللہ بھی لقوم اغی قوم دپار یؤمنون چی ایمان روڑی فآت ذا القربى حقه فصور کا رشتہ دارتا فآت ذا القربى ورکا رشتہ دارتا حقه داغ حقه والمسكين او مسكين تم حق وركا وابن السبيل ومسافر لم حق وركا ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذاكار بهتر للذين اغشاد فرح يريدون وجه الله شغ اراده لريد رضا من غير الله وأولئك هم المفلحون هم دغ كسان مفلحون كامياب أو بامراد دي وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا أغفجتا صور كوي دا زيادتنا دا سدنا ليربو في أموال الناس إذا خلقوا فمالون كبدير شي فلا يربو عند الله نو دا الله پنزبان زیادی گینا کچانا پسود باندے صور کی نو پظاہر خو بزیاد شي و حقیقت کی بکم شي 100 روپے چالور کی واللس دفاق پیوالے نو دا خو 10 روپے زیاد احکاری بظاہر خو زیاد احکاری و حقیقت کی دا کم شد بے برکت شوی وی دا دے مثال دا سے لکہ یو انسان بیمار دے دا بیمارے دا وجہ دا بدن اوپر سے دا نو غٹ غٹ کاری کلا کوئی صرف شو صرف نا بیمار دے بدن کے زور نشتا او دا غٹ والے دا صرف والے دا دا مرد پیغام ورکی چمرے پاتی کے گی نا نو زکاة سے اوبا سے نو پظاہر مال کم شو او پا حقیقت کے دے کے برکت واچو لشو دومرا کار با پکی گی کہ پڑیرو پیسو با دومرا کار میں کی گی مثال پسور یو ڈاکٹر یو مریض لگا دستون دارو ورکر لیکن آگا دستون جاری شو ندا بدن ٹپ ٹک شو خدا دی انجام دارے کہ دی وقت خودی بیمار کمزور احکاری اس دین پس بدے صحت مند کی گی اور دا کی بطاقت راضی ندا زکاة کے ورک دے پظاہر کم شو خود کی با اس طاقت راضی دے مال کے برکت راضی اور کہ دا زکاة نور کئی اور پسود ورکول کئی نو مال پظاہر دیری گی اور کمزوری کی گی اگر قوت با پکنی جستا کار کوشی يمحق الله الربا دا سود مال اللہ کمائی ويربي الصدقات او دا خیر خیرات زکاة صدقات والا مال اللہ زیادتی یو حدیث مبارک کے راضی کہ یو دانا قجرہ کہ مومن صدقہ کی دا قیامت پر دا یو دانا قجرہ اللہ غٹا کی
د غر عمره و په نظر راځي یو دانه قجوره به د غر عمره شي بعض مفسرین دی دی کې دا ربا په معنی د سود نه اخلي دې نه دغه سود مراد نه دی بلکې د آیات مطلب دا دی چې یو بنده بل بنده سره ښېګړه وکړي په دې خیال باندې چې بله ورځ به دې ما سره ښېګړه کوي او د دې نه به زیاته را سره وکړي نو دا د ثواب نیت نه لري نن د چا سره ښېګړه وکړله او زړه کې یې تمه ده چې بله ورځ به دې هم د دې نه کم از کم زیات احسان را سره کوي وی دا ښه نه دی اگر چې حرام نه دی د سود په شان حرام نه دی خو دا اخلاق عادات ده یو ښه بنده نه دي لکه دې ودونو خادو کې پخوا پکې نیندره کېدله چې یو سړي به کاپۍ راواغېسته هغه به لیکل کوله بل به راټولول کوله په زوره به فلاني دومره روپۍ فلاني دومره روپۍ نو هغه نیندره په کم نیت به وه نن زه دله نیندره 100 روپۍ ورکوم نو بله ورځ به موږ له که 200 نیره 150 به راشي نو دا 100 روپۍ ورکوي دې له چې دی به ماله زیاتې راکوي وي دا د الله په نزد زیاتېږي نه اوس نیندره خو ختمه شوه اوس خو ګوټ موټ پکې راووته نکاح تړل او کوېدل کېږي نو دغه وخت کې خلک راجمع شي نو پی او چوارې به ګرځي او هر څوک به پیسې ورکوي دا هم د نیندرې هغه قسم دی او دا هم که په دې نیت ورکوې چې نن زه 100 ورکوم بله ورځ به دې 200 راکوي نن 1500 ورکوم دې به 600 700 800 1000 روپۍ به راکوي دا ورکړه دې کې د ثواب نشته او دا رسم غلط دی بیا د واده په موقع باندې څېره وله وکړه د 100 روپو څېره وله وکړه بله چې زموږ وادي نو موږ له به 150 خو به وکړي 200 خو به وکړي کم از کم همدغه څېره خو به بیا راوړي که نه نو دا څېرې میرې دا په بدل باندې او د زیاتي په تمه باندې دا هم په دې کې راغلی دا یو ناکاره رسم دی خدای دې مسلمانانو نه وباسي ښه نه وي دا په دې موقع چې ته دا نیندره ورکې یا دا په ګوټ کې پیسې ورکې یا دا څېرې ورکې دا پیسې دي دا چې ته ورکې نو دا ده سره یو تعاون کې چې په ده قادر راغلی او دی کمزوری نن وله ورکوم ولې هغه خوار دی چې په مستۍ باندې هغه کوم واده کوي دا زرګونه او لکونه روپۍ لګوي نو هغه سره نشته چې ته وله ورکې نو بې ضرورته قرض ورکې وله بې ضرورته قرض هغه ورته ضرورت نشته او بیا ستا هم په زړه کې دا وي چې ماله بیا راکوي او اکثر زنانه وایي په فلانو مې دونه پورې دي د زنانو ورکړه راکړه هغوی ذهن کې یو کاپۍ ده او هغې کې لیکلي دي چې په فلانو مې دونه پورې دي دا پورې لفظ د خطا دی که خالص د الله د رضا دپاره ورکې او راتلونکي وخت کې تمه نه کې نو ورکه د دې خپلو به هم تمه نه کې او د زیاتي به هم تمه نه کې نو ورکه او که د زیاتي په تمه یې ورکې نو مه ورکوه که کلي ولس دې شاړېږي نو شاړ دې شي وما آتیتم من ربا لیربوا هغه څه چې تاسو ورکوئ په قرض او په زیاتي باندې په سود لیربوا فی اموال الناس چې دا به د خلکو مالونو کې ګډ شي او زیات به شي فلا یربو عند الله د الله په نزد باندې زیاتېږي نه ثواب پکې نشته دی وما آتیتم من زکات هغه څه چې تاسو ورکوئ په زکات کې د مال زکات ورکوئ د الله رضا لپاره تریدون وجه الله تاسو اراده په هغې باندې کوئ د الله د رضا فاولئک هم المضعفون
فاولئک فزدق خلق چلی هم المضعفون هم دوی چلی ندوی صدقات ثوابون زیادیگی مضعفون زیادیگن کی بھی اللہ الذي اللہ غذات خلقکم چی تاسو پیدا کرے ثم رزقکم بے تاسو لرزق در کرے ثم یمیتکم نبیاب تاسو وفات کی ثم یحییکم نبیابم جنبی کی اللہ بندی آسان تک پیش کی هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء آیا ستاسو پدی شریکانو کے سوچتا هل من شرکائکم آیا ستاسو پدی شریکانو کی سوچتا نے من یفعل من اغسوک یفعلو کہ اوکی من ذالکم دا دے کاروننا من شیء انس شیء هل من شرکائکم آیا ستاسو پدے شریکانو کشتنے من اغسوک یفعلو کہ اوکی من ذالکم دا دے کاروننا پیدا کولو کی مرکولو کی روزی ورکولو کی من شیئن سشیو کی سبحانہو پاکل اللہ لرا وتعالی او برتر دے عما دا اغسنا یشرکون چی دا مشرکانے دا اللہ تر شریکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله العظيم سورة الروم یوشتما سپارہ یوصل ویختم آیات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس دین فطرت باندے چکلا خلق قائم پاتی نشی او په دنیا کې ظلمونه او کفر شروع شي نو د ظلم او د کفر انجام داوي چې غیر چاپیره په ټول وطن کې نقصانات پیدا شي نه اوچ ځمکه باندې امن وي نه په اوبو کې امن وي نه په هوا کې امن وي د ځمکې په مخ باندې جنګونه او فسادونه وي په سمندر کې بحري جهازونه جنګېږي او په هوا کې هوایي جهازونه هم جنګېږي د هر طرف نه اور ورېږي
نو دا مکمل سزا نه ده په دنیا کې معمولی غوندې سکنه ده چې خدای یې دې بنده ته ورکوي مکمل سزا یا ثواب دا به آخرت کې وي او په دنیا کې معمولی سکنه ده یو نمونه ده دا دې لپاره چې ممکنه ده چې دا انسانان د الله نه ویریږي د ګناه کارونه پرېږدي شرک او کفر پرېږدي او د الله لارې ته راشي د بندیانو د بدو عملونو په وجه باندې په اوچه او په لنده باندې فسادات شروع کېدل او داسې عذاب راتلل چې د قوم جرړه به پرې وتله دا به پخوانو قومونو کې او د دنیا تاریخ دغه نقشې راښکلې دي چې ټوله دنیا به غرقه شوله تباه به شوله خو د پیغمبر علیه السلام نه وروستو داسې د جرړ ایستو والا عذاب پرې ټول امت الله نه راولي ظهر الفساد في البر والبحر د شرک او د کفر په وجه باندې د ګناه په وجه باندې اوچا لمدا یعنی تمام دنیا د بدو عملونو په وجه باندې فقط صالح کې ګیر شي وبا تراشي طوفان تراشي ودا د ټول عملونو بدل نه دی لکه بل دی الله فرمای ما اصابکم من مصیبت چې تاسو ته کوم مصیبت رسیږي فبما کسبت ایدیکم ستاسو د خپل لاس عملونه دي د هغې په وجه باندې او په هره ګناه په دنیا کې فورا سزا الله نه ورکوي فرمای ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا که چېرې الله نیولې دا خلک په هغه څه چې دا خلک څه کوي نو ما ترک علی ظهرها من دابة د ځمکې په مخ به یو جاندارم نه و پرېښې خو په هره ګناه یې نه نیسي په بعضې ګناه باندې سزا ورکړي اوس په دې دنیا کې چې دا سزا ورکېږي د بد عمل په وجه نو دا به کله قات وي کله به وبایي امراض وي کله به اور لګېږي کله به سمندر کې طوفان راشي کله به بارانونو نه طوفان جوړ شي او کله به د سره هر څه ډېر وي خو په هغې هر څیز کې به برکت وي هر شی به بې برکته شي بې نفع به شي د فایدې په ځای نقصان به پکې زیات وي نو د آیاتونو نه معلومیږي چې د دنیایي آفاتو سبب د انسانانو ګناه او بد عمل په دې کې شرک او کفر د ټولو نه زیات بیا وروسته نمبر په نمبر نور ګناهونه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ډېر پکې الله معاف کوي خو د بعضې په وجه باندې سکنه وله ورشي په دنیا کې د مصیبتونو حقیقي سبب د انسانانو ګناه لیذیقهم بعض الذي عملوا چې کوم عمل یې کړی دی هغه ورته ورسېږي اوس کله خو یو انسان د ګناه کار نه کوي او هغه ته هم سزا میلاویږي یو انسان د ګناه کار نه کوي
او په ده باندې آفت او مصیبت راغی نو دا ټیک ده چې ده نه دی کړی خو بل انسان د ګناه عمل کړی دی او د هغه اثر د نیک انسان ته هم را ورسېده دا شرط او دا مصیبت په دې بېګناه انسان باندې هم راغی نو ده دپاره دا عذاب نه دی د ده به ترقي پې وشي ثوابونه به وشي خو د ګناه اثر داسې دی چې نیک او بد دواړه وي د دې مثال به دا شي لکه یو ماشوم دی د پیو رودلو سینې خرابه ده نو ډاکټر یې مور ته پرهیز کوي پراټه مه خوره سموسه مه خوره اوس مور پراټه مو خوړله او سموسه او پیکوړې یې مو خوړلې نو دې ماشوم څه ګناه کړې ده ټوخې د ده زیات شوې د سینې بیماري د ده زیاته شوله ماشوم ګناه نه ده کړې مور یې ګناه وکړله او د مور د ګناه اثر ماشوم ته ورسېده نو دغسې په دنیا کې ډېر ښه خلک وي چې هغوی به د ګناه کار پېژني نه خو ګاونډي به یې خرابي بل رشتهدار به یې خرابي هغه د ګناه کار کوي او د هغې وبال د نیک انسان ته هم راورسېږي دی هم په هغې مصیبت کې راشي اوس د نیک انسان ته دا سزا ولې ملاویږي دی خو د خدای محبوب دی د خدای خوښ دی نو خدای د خپل محبوب ته په دنیا کې دا تکلیف ولې ورکوي نیک انسان د خدای خوښ دی او د خوښ انسان له تکلیف ورکوي د پیغمبرانو نه زیات خوښ الله ته بل څوک نشته او په حدیث کې راغلی اشد الناس بلاء الانبیاء ډېر سخت تکلیفونه چې راځي د ټولو خلکو نه زیات پیغمبرانو باندې راځي ثم الامثل فالامثل د هغې نه وروسته بیا چې د هغوی په شان نیکي بیا چې د هغوی په شان کې نیکي درجه په درجه په دې نیکانو په دنیا کې سختی او تکلیف راځي نو دا چې د خدای خوښ دي د خوښ له دا تکلیف ولې ورکوي د دې جواب دا دی چې دا ورسره د الله مینه ده او په ظاهره تکلیف ښکاري خو دا تکلیف نه دی دا د دې بنده د ترقۍ اسباب دي مثال په طور باندې ماشوم سکول ته چې بوځي بېجاري او پلار یې د لاسه ونیسي کله یې په غېږ کي کله یې روان کي کله چې پړقه وباسي بېجاري چې ما مه بوځه نو هر څوک چې ګوري دې ماشوم ته خو ډېر تکلیف دی په ژړا یې روان کړی دی خو چې دې سکول ته لاړه دې جومات ته لاړه او ده دا سبقونه وویل وروسته دې مور پلار ته دوا کوي خدای دې ورسره توفي تعلیم یې راباندې کړی دی او چې دې سکول ته روان دی دې جومات ته روان دی نو دی خو په ژړا دی دغه وخت کې خو درته ډېر تکلیف دی او بعضې خلک ورته چې جاري نه ځي نو بس پرېږده که نه به ځي وایي نه نه خامخا به ځي نو د دې مور پلار د خپل بچي سره مینه ده نو په ژړا ژړا یې سبق نه روان کړی دی نو د الله د خپلو نیکانو بندیانو سره مینه ده نو په ژړا ژړا باندې آخرت ته یې روان کړی آخرت کې ترقي ورکوي یا دویم مثال یو ماشوم دی په ځمکه لغړېدلی دی او داسې یې مات کړی دی جامې یې نسخه ګنده او ټول بدن یې نسخه ګنده دی دی په غېږ کې د اغېشتو دی دې وخت کې دی په غېږ کې د اغېشتو نه دی مور راونیوه او د بمبې خوا ته یې بوتلی دی او په ده اوبه اړوي او دی چغې وایي او لمبی یې او دی ورته جاري او دله په سر په مزه مزه صابون ومږي هغه د صابونو به د سترګو کراله سترګې یې ترخې شوې او دی چغې وایي توپونه وایي خو مور یې زر زر ولمبئ او چې ویې لمبئ پاک کي په تولیه اوج کي پوډر سرخي سفیدي ولو چې ښکلې جامې ورته واغوندي بیا خاندي راخاندي په غېږ یې والي
نو دا بنده په دنیا کې خیرن خیچن دی د ګناه په وجه باندې او په ده باندې الله پاک صفایي راولي نو میکپ هم ولو کې اخر کې بیا ترقي ولا ورکړله نو د نیکانو خلکو لپاره دا تکلیفونه دا د دې د ترقۍ سبب دی خدای ورسره دشمني نه کوي خدای ورسره دوستي کوي تکلیف یې په ځکه راوسته چې مخکې ترقي ورکوي او په کافر باندې چې کوم تکلیف راځي دا د هغه رسوایي هم ده بې عزتي هم ده او د آخرت دپاره تیارې نه دی دا د بدو عملو انجام اوس د نیک انسان دته چې تکلیف رسیږي نو دا آزمایش دی او بد انسان ته چې تکلیف رسیږي نو دا سزا او عذاب دی اوس په دې کې به فرق څنګه کې چې دا یو عذاب دی په دوو کسو راغی یو له سزا او عذاب او بل له امتحان نو فرق یې دا دی چې دا بد انسان شپه ورځ لګیا دی فریاد کوي چې فلاني مصیبت راغی او فلاني مصیبت راغی او هر وخت په غمونو کې مبتلا یم او د یو غم له اخلاص نیم چې بل نو دې فریادي دی او دا نیک انسان په ده چې څومره تکلیف راشي نو بس په دې خپل ځان یې تېروي او چاته ان نه وایي جلا فریاد نه کوي او په دې تکلیف کې دې مطمئن دی دې پکې خوشحاله دی خفه کېږي نه نو دا د ده لپاره آزمایش دی د نیک دپاره او دا هر وخت چې جزع فزع جلا فریاد کوي دا د ده لپاره عذاب دی نو د مؤمن تکلیف په خپل ځان یو الله خبر او یو دې خبر او نور هر چاته الوی نه خو چې دا په ځان سختي تېروي په دې صبر هم کوي خدای نه ګیله نه کوي چې فلانې دې په دونه موده کې اډو ناجوړه نه کړو په ما دې دونه تکلیف راوسته او فلاني ته ګورې نه مزې کوي څونه د ګناه کارونه کوي چې ته ته به توخیل هم پرې رانوسته او په ما دومره دا فریادونه دا ګیلې د خدای نه کوي ظهر الفساد في البر والبحر خور شوی د فساد په اوچه ځمکه کې او په دریاب کې بما کسبت اید الناس په سبب د هغې څه چې کسب کړی دی ګټه کړې ده لاسونو د خلکو لیذیقهم بعض الذي دې دپاره چې الله اوسه کوي په دوی باندې بعض الذي بعض هغه عملو چې دوی کوم عمل کړی دی سزا د بعض هغې عمل چې دوی عمل کم کړی دی لعلهم یرجعون شاید چې دوی د ګناه د کار نه واپس شي قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام سیرو سیر اوکے اگرزے فی الارض قد ازمک کی قد ملکن کی اگرزے فانظروا پس اگرئی کیف کان عاقبت الذین چه سرنگش انجام دا اغی خلکو من قبل چه دا دین مخ تیر شویری فانظروا پس اگرئی کیف کان عاقبت الذین چې څرنګه شو انجام د هغې خلکو من قبل چې د دوی نه مخکې تېر شوي دي کان اکثرهم مشرکین اکثر د دوی مشرکانو نو د شرک په وجه باندې ورته عذابونه ورسېدل او بعضې باندې د شرک نه غیر د نورو عملونو په وجه هم عذاب راغلی دی فاقم وجهك للدين القيم قصدك خپل مخ فاقم وجهك قصدك خپل مخ یعنی خپل ذات للدين القيم هغه دین لپاره ځان چې د کچهغه
قیم او سیدہ دے نیغ دن دے صراط مستقیم دا اللہ لارلا فاقم وجهك للدين القيم دے سیدہ دن تسیدہ شا اقبل مخ اقبل ذات دے ورتسیدہ نیغ کا من قبل ان یأتی یوم مخد دین چراشی یوم یورد داسرد لا مرد له من اللہ کہ نشت واپس کے دل دغر دلرا من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا طرفا رض مقرر دا واپس کی گینا حیث یو طاقت واپس کولی نشی اللہ پخپل باندن نہ واپس کئی بل مخلوق واپس کولی نشی من قبل ان یأتی یوم مخد راتلو دا اغر وزنا مخد دین چراشی اغر وز لا مرد لہو چی دا اغر وز واپس کی دل نشترے من اللہ دا اللہ دا طرفنا یومئذ یصدعون فدا روز باندے دا خلق بجدا جدا شی فدا روز دا قیامت باندے خلق بجدا جدا شی سنگ بجدا شی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یو ڈلب جنت تلارشی نو بل ڈلب دوزخ تلارشی نیکان بجنت تشی بدان بدوزخ تشی کافر او مومن نیک او بد پدے میدان حشر کی با آواز شی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرمان جدا شے نو مومنان یو طرف تا او دا بدان دل طرف تا بشی جدا جدا یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ اگا چاچے کفر کریوی پا دنیا کی فعلیہ کفرہ نفس پدبان دا کفر و بال بئی ومن عمل صالحا اگا چاچے عمل کریوی دا نیکے فلانفسهم یمہدون چاچے عمل دا نیکے کریوی نو دا خپل زان دا پارے سونے کریوی یمہدون تیاری کریوی مہد دا مورغے کچھ ماشین سملی یا پا زانگو کے اچولی شی نو دے کتی لئیگے وطواچی ناسے پستے پستے کپڑے وطواچی دے ماشین تا تکلیف نوی زانگو وط تیار کی نو دا مومن دیر زان لپا جنت کی تناس تفاس کے زیر تیار یمہدون برابرے کئی جوڑول کئی ومن عمل صالحا اغا چاچی عملو کدنے کے فلانفسهم ندخل زانن دفارا یمہدون سمیع برابرے کئی اور تیارے کئی لیجزی الذین آمنوا کہ اللہ بدلور کی اگر چاہتا کہ ایمان روڑے وعمل الصالحات وعمل دنے کے کرے من فضله پخپل فضل بانے اللہ پخپل فضل بانے بدلور کی کہ انسان دیر زیاد ہم نیکوی خو پدے خپل نیکے بانے دے جنت تنشت لے کہ بندہ جنت تزین دا اللہ پا فضل باندی دی نو پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ کرام وی تدم پا عمل جنت تنزے وینا زم دا خدای پا فضل و جنت تزم نو چی پیغمبر علیہ السلام پا عمل جنت تنزی نو منگا سشیوی نو دا آخرت کار دا اللہ پا فضل کی گی اللہ دے پا منگ طول فضل کی طول دے اللہ جنت یعنی لیجزی الذین آمنوا دیر پارا چی اللہ بدلور چی اغا چاہتا چی ایمان روڑے وعمل الصالحات وعمل دنے کے کرے
من فضله فخفل فضل باندے انہو لا يحب الكافرین بے شک اللہ پاک محبت نہ کئی دا کافر سرا ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات بعد دا اللہ پاک دا قدرت نشاناتنا دا خبر را ان يرسل الرياح کہ ہواگان را اولیگی مبشرات زیر ورکون کے ہواگان راشی دا خوشخبری ورکی کہ باران رحمت بأوریگی مبشرات زیر ورکون کے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ او بلدین پارچ اللہ اسکی پتا سبانے من رحمته اقبل رحمت رحمت نمراد سو باران رحمت ہواگان راشی موسم خشی باران رحمت را اوری ومن آیاته بعد دا نشانات دا قدرت دا اللہ نا اندا خبر دا یرسل الریاح کہ اللہ را لیگی ہواگانے مبشرات زیر ورکون کے خوش خبری اورون کے لیذیقکم دید پارت اسکی پتا سبا دے من رحمته دخل رحمتنا ولتجری الفلک بأمره دید پارت جاری شی کشتے بأمره فحکم اللہ کہ ہواگان راشی نو بادبانی جہاز فاغیبان روان شی فقوة بادبانی کشتے وان کشتے کے میں یو رفتا و بل رفتا دو بانو سنا اچت ودرولیو او کانے پورے با لوے لوے سادرے تولوے لدہ ہوا چپا چوارالا لدہ ہوا دے سادر لبدیکا ورکولا اس سادر پورکولان دے بانس و بانس لاندے چنے کشتے پورے لگے بلی لدہ ہوا پا دے چپا باندے با کشتے پا اوبو کے روانوا بادبانی کشتی دا ہواگان اللہ را لیگی کہ دا بادبانی کشتی پا دے باندے روانشی اس اگا بادبان ختم شو دا غی پا دے باندے سٹیمر مشین وغیرہ او لگے دا اگا براس پیدا کی ہوگے سرا کار کی یا دے موجودہ وقت کے دا جنریٹر رالے لے اوپر وڑو کشتوں کی لگے گی دا کشتے روانے دا ہوا کار کئی وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ دے دا پارا چی کشتے جاری شی پا امر دا اللہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ او بل دے دا پارا چی تاسو طلب کے فضل دا اللہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دے دا پارا چی تاسو شکریہ ادا کے یعنی پدے سمندر کے پدے کشتوں کے تجارتی مال اوڑے روڑے یو دے نبل دیتا بل دیتا دا اللہ فضل روزی پدے بادے کو چلیشی دا دے دا پارا اللہ دا کشتے چلو لی ہواگانے چلی تاسو شکریہ ادا کے او بل دے یقی ہوا سرا دا بند سلام خوشی نو پدے دے شکریہ ادا کی جا سخت گرمی وی نہ جانا موسم اللہ کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فتحقیق سر منگرا لے گلی من قَبْلِكَ اسْتَانَ مَخْكِ رُسُلًا پیغمبران إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قُلُقْ قَوْمُنُتَ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْرَاغْلِ وَغِي فَوَاضِحَ دَلَائِلُ سَرَا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا پس من انتقام و بدل واغشتلا من الذین اغی خلقنا اجرمو چی جرم کرو کم چی مجرمانو اغینم بدل واغشتلا وکان حقا علینا نصر المؤمنین او پا من بان حق دے پا من بان لازم دا نصر المؤمنین امداد کول دا مؤمنان سرا
فالله پاک باندې څوک لازمول نشي کولی خو ازروی رحم و کرم په ځان یې پخپله لازم کړې ده الله الذي يرسل الرياح الله هغه ذات دی يرسل الرياح چې هواګانې رالیږي فتثير سحابا پس اوچتئ په دې باندې اوریځ لره په دې هوا باندې دا اوریځ یې پورته کړله فیبسطه فی السماء پس خوره یې کړله دا اوریځ الله خوری دا اوریځ فی السماء په اسمان کې کیف یشاء څرنګه چې د الله خوښه شي هوا باندې اوریځ روانه کړله او کومې علاقې ده چې الله غواړي هلته یې ورسوله ويجعله كسفا الله اوغرزي دي اوریځ لرا كسفا قد فقط فتر الودقا فاستبوين دي احساس کو د باران لرا يخرج من خلاله چې د اوریځ د منځ نه راوځي فاذا اصاب به من يشاء من عباده هر کله چې الله ورسي دا باران من يشاء هغه چاته چې الله غواړي من عباده د الله په بندیانو کې اذا هم یستبشرون ناګهانه هغوی خوشحالېږي چې کوم قوم ته باران ورسېده هغوی په باران باندې فایده حاصله کړي او خوشحاله شي الله الذي يرسل الرياح دا الله هغه ذات دی يرسل الرياح چې هواګانې رالیږي فتثير سحابا اوریځ پورته کي دا هواګانې اوریځ پورته کي فیبسطه فی السماء نو پس الله خوره کي دې لره په اسمان کې کیف یشاء څرنګه چې الله وغواړي ویجعله کسفا وګرځي الله دې اوریځ لره کسفا قد فقط فتر الودقا تصوینی بک باران لرا یخرج من خلاله چې د اوریځ د منځ نه څاڅکي راوځي فاذا اصاب به من یشاء پس کله چې الله ورسوي هغه چاته چې الله وغواړي من عباده د خپلو بندیانو نه دا باران ور ورسوي اذا هم یستبشرون ناګانه دا بندیان خوشحاله شي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم اگر چی ودوی مخکد دینا چی نازل شباران من قبله لمبلشین مخکنا امیدو وی باران نکیگی اللہ پاک باران جو کو وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم اگر چی ودوی مخکد دینا چی نازل کریشی پدی باندے من قبله دینا مکے لمبلشین نا امیدو فانظر الى آثار رحمت اللہ پس اگورت الى آثار رحمت اللہ اغی نشانات دا رحمت دا اللہ تو گورا آثار جمع دا اثر نخو علامہ فانظر الى آثار رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت آثار و علام اگورا كيف يحيي الأرض بعد موتها سرنگ جم دے کئی زمکی لرا بعد موتها رصد اچوالی لدے زمکینا زمکا اچلا ملرا اللہ جم دے کرلا ان ذالک لمحی الموتا بے شک دق ذات اللہ ملین جم دے کئی سنگ چمرا زمکی جم دے کرلا دا مړه تخمونه زرغون کړل دقسې د دې ځمکې نه دا مړه انسانان هم را بهر کړي وهو على كل شيء قدير او دا الله په هر چیز باندې قادر دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. سورة الروم یوشتما سپارہ یو پنزوستم آیات. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. مخ کے آیات کے د باران نا د کافر نا امیدی ذکر شوی کہ باران نے کی بیا باران رحمت اوشو خوشحال شو فصلونه تر و تازه شو. کچره الله د دین رست یو خطرناک هوا راوالوي او دا فصلونه پټول نیست و نابود کی دا خلق به بیا بدل شي او دا الله تمام احسانات به ایر کی او ناشکری و شروع کی. خلاصه دا چې د دې خلکو شکریا ادا کول او شکریا نه ادا کول، شکر کول او ناشکری کول، دا ټول د دنیا د غرضونو تابع دي. نو دلته الله فرمایي چې د الله مهرباني په دې باندې بې خوفه کېږه مه، نډر مه جوړېږه بلکې د الله نه یریږه، ځکه د الله قدرت رنګارنګ دی. کله به د خوشحالو په شکل کې د الله قدرت تا ته رامخکې شي، کله د مصیبتونو وخت کې، کله به یو رنګ کې او کله بل رنګ کې. دا پته نه لګي چې کوم نعمت الله درکړی دا به درله کله واپس اخلي. او دې کې یو اشاره دې ته هم ده چې دې وخت کې ستا د دین تر و تازګي ده، دین دې سرسبز او شاداب دی. چې ته بعد مخالف پرې راشي او دا دین درنه یوسي، بې دینه ولې پرېږدي، نو بیا به څه وکړې؟ بیا ستا وس کې نشته چې ځان له دین راولې. ولئن ارسلنا ریحا کچر من هوا را اولیگو فرأوه مصفرا پس دی اوینی خپل فصل لره زیړه، اول تر و تازه تک شي، بیا دا فصل په هوا باندې زیړ شو،
لظلوا من بعده يكفرون بس اوبگردی دی من بعده د دین رستو یکفرون ناشکری کون کے فصل نیست و نابود شی بیا ناشکری کی فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين اللہ پاک تا قدرت حاصل لے کہ مردہ زندہ کی مڑی جندی کی دادا اللہ قدرت تے او بندہ تا سر دا قدرت نشتا کہ تم مڑی جندی کی بیاستا دا قدرت ہم نشتا کہ تم مڑی تخپل خبر واورے یا تکن تخپل خبر واورے یا تیو لنتا لار اوخے دا ستا قدرت نشتا بیا خاص کر ادارند دا لار معلومولو اراده نلری دا کن دا اوریدلو اراده نلری نو تبا وتسا خبر واره تبا وتسا لارو خیر دا کافران رانده دی کانه دی گنگیان دی سمن بکمن عمین فهم لا یرجعون او کتو تا خبر اوره نو دید تشاکی نو د دوی په دې کفر باندې د دوی په دې ناشکرۍ باندې غمجن کېږه ما ستا ذمواري د حق پیغام رسول دي او تا خپله ډیوټي وکړله د حق پیغام دې دوی ته ورسو اوس یو بدبخت نه مني نو ستا نقصان نشته پیدا با اغا سوک حاصل کی کہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبر ووری و عمل کی پر دی آیات کے او دا سے مخ کے سورت نمل کے سورت فاتر کے درے زیرو کے آیات یو شان چراغلے دے الفاظ تقریبا یو دی په دې ده کې سماع موتا چې مړي خبره اوري او که نه اوري بعضې مفسرینو دا بحث څېړلی دی خو دا مسله د صحابه کرامو د وخت نه تر اوسه پورې اختلافي را روانه ده چې مړي اوري که مړي نه اوري دوارو طرفو تا دا قرآن و دا حدیث دلائل پیش کی دیده که دا خبر ذہن تواچوا کہ پا دنیا کے حیث یو کار بغیر دا اللہ دا ارادینا نشی کیلے دا اللہ دا ارادینا بغیر حیث کار نشی کیلے خو که یو بنده یو کار د عام اسباب عادیو په دایره کې وکړي د عادت مطابق اسباب وي او د هغې اسبابو لاندې یو کار بنده وکړي په خپل اختیار نو دې بنده ته نسبت کېږي او چې د عام عادت خلاف غیر معمولی طریقه باندې یو کار وکړي نو د هغې نسبت براہ راست اللہ ته کېږي مثال په طور باندې یو سړی وسله راوالي او په یو بنده باندې ډز وکړي نو د عام
اسباب عادیو په دایره کې په خپل اختیار باندې دی بنده په دې بل بنده ډزو کو نو د قتل نسبت دې بنده ته کېږي فلانې ولګېد فلانې یې وویشته نو دې پې قاتل شو دې پې مجرم شو او فرض کا یو موټې خاوره شګه دا دې راواغېشتله او داسې یو لوی لښکر سره مخې ته ولوستله او د هر یو سړي سترګو ته ورسېدله نو دا د عام عادت نه خلاف غیر معمولي طریقه باندې دا خاوره شګه ټول لښکر ته ورسېده نو د دې نسبت تا ته نه کېږي دا براه راست الله ته نسبت کېږي لکه میدان بدر کې پیغمبر علیه السلام خاوره شګه دم کړله او 1000 لښکر د کافرو د هغې ټولو سترګو ته دا خاوره ورسېدله نو دا خاوره وویشتله خو پیغمبر علیه السلام ورسولې چا ده نو د عام عادت خلاف غیر معمولي طریقه ټول لښکر ته رسېدلې ده د دې براه راست الله ته نسبت کېږي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الله خپل محبوب ته فرمایي دا کافر تاسو نه دي وجلې الله وجلي دي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى دا خوره تا نه ده ویشتې وما رميت تا ویشتل نه دي کړې اذ رميت کم وخت چې دې ویشتل کړي ولكن الله رمى الله ویشتل وکړل دا خوره الله ویشتله نو ګوره د ټوپک تماچې یوه ګولۍ ده یو بنده واغېشته هغې باندې بنده ګناهګار شو نسبت د قتل بنده ته وشو وایي دا تا وژلي دي تا پې ډز کړی دی او میدان بدر کې پیغمبر علیه السلام خاوره شګه دم کړه 1000 لښکر ته یې ورسوله الله وایي تا نه دي وژلي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الله وجلي دي وما رميت تا خوره نه ده ویشتې ولكن الله رمى نو د اسباب عادیو په دایره کې چې کار وشي بنده ته نسبت کېږي او عام عادت نه خلاف غیر معمولي طریقه باندې چې وشي براه راست الله ته نسبت کېږي نو دقه شانته انك لا تصنع الموتى مطلب هم وګڼه یعنې ستا خپل اختیار دومره نشته چې ته مړي ته اورول وکړې خپل اواز ورته ورسې او خپله خبره پرې ومنې دا ستا اختیار نه دی ځکه دا کار د ظاهري اسبابو نه خلاف دی د عام عادي اسبابنا خلاف البته الله قدرت لري چې د ظاهري اسبابو خلاف ستا خبره یو مړي ته واورئ او هغه پې پوه شي د دې نه هېڅوک هم انکار نشي کولی چې الله اورول کوي نو دې کې د بنده خو څه د انکار وجه نشته چې الله یې ورته اورئ بس الله به ووري وتا اوس قرآن حدیث کې په دې غیر معمولي طریقه باندې چې کوم ځای کې اورېدل د مړي ثابت دي تر دغه حده پورې به د سماع الموتا قایل کېږي خامخا او بیا په دې قیاس کول مه کوه چې هر مړی د هر چا خبره اوري ضروري نه ده البته په دې قرآن پاک کې چې دا دریو ځایونو کې کومه خبر راغلې ده نو دې کې نفي د اسماع شوې ده او نفي د سماع پکې نشته اسماع او سماع په اردو کې سننا اور سنانا تو آپ سنا نہیں سکتے
تی وته اورولې نشي او داسې نه وایي چې یې مرده نہیں سن سکتے دوی نشي اورېدی مړي نه اوري نو مړي نه اوري دا قرآن نه دی ویلی او تی ورته نشي اورولی دا قرآن ویلی دي اوس مړی اوري او که نه اوري نو دا مسله د صحابه کرامو د وخت نه اختلافي ده تر قیامته به اختلافي وي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه وایي مړی اوري فرمای ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم نبی یو کس چې هغه تیریږي په قبر د یو ورور مسلمان کان یعرفه فی الدنیا چې په دنیا کې پیژنده فیسلم علیه نو دا جنبي دې مړي ته سلام وکړي الا رد الله عليه روحه مگر دې مړي ته الله روح واپس کړي حتی يرد عليه السلام چې دې جنبي ته د سلام جواب وکړي تفسیر ابن کثیر دا حدیث راوړی دی او وایي دا حدیث صحیح دی نو مړی د دې حدیث نه معلومیږي چې مړی سلام اوري او د سلام جواب هم کوي او الله ورته روح واپس کړي خبره ووایي خو د دې مړي اورېدل او د دې جندو د طرف نه ورته اورول دا زموږ خپل اختیار کې نه دی دا د الله اختیار کې دی الله یې یو کاڼي ته اورئ نو زما او ستا پکې څه اختیار دی او یا څه به پکې انکار کوو الله یې کاڼي ته اورئ نو که الله یې یو مړ انسان ته اورئ نو اختیار د الله دی نو د عامو بندیانو اورېدل او نه اورېدل دا اختلافي دي خو د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارک په خوا کې اورېدل دا اتفاقي دي په دې د ټول امت اتفاق دی نو که یو بنده دا سوال وکړي چې د پیغمبر علیه السلام روح مبارک په علیین مقام کې دی او بدن مبارک د مدینې منورې په ځمکه کې دفن دی او د روح او د بدن تعلق نشته نو که یو بنده د قبر مبارک خوا کې درود ووایي نو د درود ویلو ثواب خو به وشي خو پیغمبر علیه السلام یې درود نه اوري وی دا عقیده څنګه ده یو بنده دا سوال وکړي چې د روضې مبارکې خوا کې یو صاحب درود او سلام وایي نو د پیغمبر علیه السلام یې اوري نه او ستا د درود ویلو ثواب وشو خو پیغمبر علیه السلام یې نه اوري دا عقیده څنګه ده صحیح ده او که غلطه ده نو دا سوال تقریبا 50 کاله څه د پاسه 50 کاله مخکې دا سوال دیوبند ته تللی د پاکستان عالمانو ورولېږي نو د هغې ځای نه جواب وله راغی مفتی مهدي حسن رحمت الله علیه اوس وفات دی هغې جواب کوي چې پیغمبر علیه السلام په خپل مزار مبارک کې بجسده موجود او حیات دی پیغمبر علیه السلام سره د روح او د بدن د مدینې منورې په دې قبر مبارک کې موجود دی قبر مبارک کې روح او بدن دواړه موجود دي او د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې سره چې څوک ودرېږي او سلام کوي او درود وایي پیغمبر علیه السلام په خپله اوري او په خپله جواب کوي وی زمونږ غوږونه نشته چې موږ یې واورو مفتی مهدي حسن صاحب وی پیغمبر علیه السلام زمونږ د درود او سلام جواب کوي خو
हमारे कान नहीं कि हम सुने, जमंग वगुन निश्ता कि ववील। पैगंबर अलैहिस्सलाम पखपल खबर मुबारक के ژوندی دی او پر قبر مبارک کے یو خصوصی تعلق د روح او د جسد شتا او کم بندا چې د دې عقیده خلاف خبره کوي هغه غلطه وي او دغه بنده بدعتي دی او دا بنده د خراب عقیده دی او په د پس مکروه تحریمی ناجیز دی او پس او دا عقیده دی وی صحیح نه ده چې د قبر مبارک خوا کې پیغمبر علیه السلام درود نوري او ستا د درود ویلو ثواب کېږي دا عقیده دی صحیح نه ده وی حدیث مبارک کې راغلی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء الله په ځمکه حرام کړي دي چې دا ځمکه د پیغمبر بدن وخوري نو د پیغمبر بدن خوره خوړی نشي ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من صلى علی عند قبری سمعته څوک چې زما د قبر خوا کې درود وی ویسی پخپله اورمه پیغمبر علیہ السلام فرمائی زی پخپله اورمه او که د لرې نه څوک درود وی نو د لرې نه پیغمبر علیہ السلام وی ما له فرشتې را رسئ سیاحین فرشتي دي او په دې دنیا کې هغې چکر لګئ کوم دی چې امتي درود وایي نو حقه درود دا فرشتې یو چې قبر مبارک کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کوي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم پیغمبران خپل قبرونو کې ژوندي دي پیغمبران ټول خپلو قبرونو کې ژوندي اوس د دې عقیدې خلاف بدعتي او خارج د اهل سنت والجماعت لري او منځ پسې مکروه تحریمي یعنی ناجایز دی دا فتوا د دیوبند او د پاکستان عالمانو هم په دې باندې بیا خپل دسخطونه کړي د پیغمبر علیہ السلام روح مبارک دا به الله کم ځای کې ساتي نو د ټولو نه اعلی مقام چې کوم ځای وي نو روح د پیغمبر علیہ السلام به هلته وي نو د پیغمبر علیہ السلام بدن مبارک د جنت نه اعلی دی بدن مبارک د جنت نه اعلی دی نو که روح په جنت کې ساتي او بدن خالی وي نو دې روح ته خو اعلی مقام ملو نه شو نو جسد اعلی دی نو جسد د پیغمبر علیه السلام ته بدن مبارک ته روح راغی چې دا د جنت نه اعلی او روح پکې خوشحاله دی نو حیات الانبیاء دا اتفاقی مسله ده د تمام امت په دې اتفاق دی چې تمام پیغمبران په خپلو قبرونو کې ژوندي دي د امت مسله اختلافي ده چې امتي قبر کې اورېدل کوي او که نه کوي راجحه دا ده د صحابه کرامو رای دا ده چې مړي اوري او د پیغمبر اورېدل اتفاقي دی هغې کې د څه اختلاف نشته فإنك لا تسمع الموتى پس بشک تمڑو تا اورول نشک ولا تسمع الصم الدعاء او تکون تم اورول نشک اذا ولوا مدبرین پکم وقت چی بیدت شاچی تختی چی اگر زیگی دوی شاکون کے وما انت بهاد العمی نہیں تو ہدایت کو ان کے لاندت عن ضلالتهم دوی دا گمراہینا ان تسمعو تا اورول نشی
الا من مگر اغچاتا اورول شي یؤمن بآیاتنا چاگا زمن پا آیاتنو باندې ایمان روڑی فهم مسلمون نو دوی تابدار دا اللہ وی اللہ الذي خلقكم من ضعف اللہ غزات تے خلقكم چه تاسو پیدا کرے من ضعف دا کمزورینا اول چه اللہ پیدا کرے نو کمزوری وی ثم جعل من بعد ضعف قوة جا اللہ پیدا کر رست دا کمزورین قوت ثم جعل من بعد قوة ضعفا جا پیدا کر رست دا قوت نا کمزوری و شیبا او بڑاوالی ویخت جسپن شو یخلق ما یشاؤ اللہ پیدا کی ما اغا یشاؤ چید اللہ خوخشی وهو العلیم القدیر دا اللہ پاک علم والا دے او قدرت والا دے اللہ پیدا کرلے کمزوری وے دمرا کمزوری کہ بے شعور وے حیث قدرت دینو دا اللہ پا قدرت باندے پیدا شلے دنیا تیراو لے گلے وچی دنیا تراغ لے نو پس پویدے نا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ دمیندو دگیدو نراو استلے پدا حال کے لا تعلمون شیئا کہ پا حیث شیبانن نپوئے دے چھ پیدا شو دنیا ترال لے نستا دیر ضروریاتو خوراک دے غسطو گرمے یخنین اخوا کے دل غسطل دا سے نور ضروریاتو نتا تا سبق چا کھولے وے کہ تا خپل ضرورت غوارا خبر خطال نظر لے کہ ترال لے ستا خو غوگونم بندو ستا خو سترگم بندے وے نا اول در تا اللہ یو ہنر اخو براہ راست اللہ در تا اخو او پا آگے ہنر باندے ستا مور پلار بتا تا متوجی شو کتب اوگے وے تگے بوے تا تا با تکلیف ہو نمور پلار با متوجی شو اگا تکلیف بیدل لرے کر خاچتا اوگے وے تا تا مور پا پلیٹ کے سنی لے ایخے پا جان کے و پا کاسا کے لتا ایخے نوی تا با پاگے سکل چے مخی تریلو اخی ڈاک پروتو ایسا نا نو دا مور سینی تے ورواچو لے او بیا ستا پا دے ارو کے ستا تے چلو کو کہ پدے باندے رودل شورو کا نو پیر او کل دا چل چے اللہ نوے کھولے دا چل برا تا چا کھولے دے تولی دنیا تا تا چل نشو کھولے نو دا ہنر براہ راست اللہ لتا خو خپل غزال حاصل اکولا بیا چه نور ضروریاتو گرمی یخنی نو دغه ځای کې جړا دې وکړله نو په جړا باندې مور در روانه ده او د ګرمۍ نه د یخنۍ نه بچ کولې ده وکړه نو ته دومره کمزورې وې چې ته په اړخ اورېدې نه شوې مور اړولې راړولې د لږې ګرمۍ او د لږې د یخنۍ نبی نو بیا دغه کمزوري درنه الله لرې کړله نو ثم جعل من ضعف قوة اوس یې قوت ته ورسولې طاقت در کې را پیدا شو نو بیا درنه هغه خپل ځان تیر شو چې بل به اړولې راړولې هغه دې ایر شو او نن پتون وې هر چاته من اشد منا قوه
زما عمره څوک زورور شته را میدان ته شه بیا زورور شولې نو ثم جعل من قوة ضعفا وشیبا آخر کې بیا بوډا شولې هغه ځواني هغه شباب طاقت او قوت ختم شو نو بوډا شولې ویښته یې سپین شو شیبا ویښته سپین شو دا سپین ویښته دا د آخرت پیغام دی د مرګ پیغام دی ویښته دې سپین شو بس آخرت ته روانېږي یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر نو دا دومره وخت دا په دې دنیا کې تیر شي چې بنده کمزورې پیدا شي جوان او نوجوان او بیا بوډا او په آخر کې د بل د لاس او دا دومره وخت چې تیر شي نو آخرت کې چې تپوس کوي وایي دنیا کې مې یو ګنټه نیمه تېره کړه او بس راغلو نو ګنټه نیمه تېره شوه ګنټه نیمه نه ده شپېته اویا اتیا سل کاله دې تېر کړل او ته وایې ګنټه نیمه هم تېره کړه الله الذي خلقكم من ضعف الله غذات كتاس پیدا کرے دا کمزورینا ثم جعل من بعد قوة ضعف قوة گرزولے دے جوڑ کرے دے من بعد ضعف رست دا کمزورینا قوة زور و قوت ثم جعل بیا جوڑ کر یعنی بیا بجوڑ کی من بعد قوة ضعفا رسط دا قوت نه کمزوری و شیب و سپین ویختو یخلق ما یشاء اللہ جوڑی و پیدا کی ما یشاء اغا سچ اللہ غواری وهو العلیم القدیر دا اللہ پاک علم والا و قدرت والا دے ویدے کی اشارہ دیتا رہا کہ موجودہ وقت مسلمانان کمزور دی ضعف دے خو شاید چې الله ولا زر تر زره قوت ورکړي دا کمزوري په قوت باندې به بدله شي هو یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون په کومه ورځ باندې چې قیامت به قایم شي یقسم المجرمون نو مجرمان به قسمونه خوري ما لبثوا غیر ساعة چې دوی درنګ نه دی تېر کړی وقت نه دی تیر کړی په دنیا کې غیر ساعت بغیر د یوې ګنټې نه کذالک کانوا یؤفکون همدارنګې کانوا یؤفکون دوی به اورېدل په دنیا کې وخت ډېر تیر شوی دی یا په دې قبر کې وقت دیر تیر شوی دی د برزخ زندگی خو د قیامت پر د دنیا زندگی او د قبر زندگی مجموعی د هغې ټولې نه به دوی انکار وکړي دا کافر وایي موږ یو ګنټه تېره کړې ده نو په دنیا کې او په برزخ کې ټول یوه ګنټه وقال الذين اوتوا العلم والایمان او بوای هغه خلک چې ورته علم ورکړی شوی ایمان ورته ورکړی شوی لقد لبثتم په تحقیق سره تاسو وخت تېر کړی دی فی کتاب الله د الله په کتاب کې الی یوم البعث د قیامت د ورځې پورې فهذا یوم البعث دا هغه د قیامت ورځ ده ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو کوئی دینا کوئی دینا او دا قیامت تے پتا سو راغلی دی ور دا قیامت پرز باندے مجرمان دوی با ویو گھنٹم تیرا کړی دا
د دنیا زندگی او د قبر زندگی. د دنیا خو شپېته اتیا سل کاله شي، خو دا د قبر زندگی ډېره ده. لکه د آدم علیه السلام وخت یو بنده وفات دی، نو څه پورې زرګونه کاله وشو، او راتلونکي وخت پته نه لګي چې قیامته پورې به نور څومره کلونه تېر شي، خو دا ټول به یو ساعت یادوي. یو ساعت هم تېر کړی دی او زیاتې څه نه. نو په دې قیامت کې دا خلک دروغ وایي، بلکې الله ته قسم هم خوري، والله ربنا ما كنا مشرکین. زمونږ په الله قسمي چې زمونږ رب دی، موږ په دنیا کې شرک نه دی کړی. نو دا په دروغ قسم هم خوري او دروغ هم وایي. نو په دې قبر کې بنده دروغ ولې نه وایي؟ یو کافر یو منافق په قبر کې کېږدي، نو دوه فرشتې راشي او هغوی ته تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ ما دینک، ستا کوم دین دی؟ ما تقول فی هذا الرجل، د پیغمبر علیه السلام باره کې څه دی؟ نو دی وایي لا ادري، هاي زه خو نه پوهېږم. دې دغلته ولې نه وایي چې رب مې الله دی او دین مې اسلام دی، او دا ته چې د کوم رجل په باره کې تپوس کې دا محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم؟ د دروغو دې ووایي ورته که نه؟ نو د والو ټکرونه به خلاص شي. او دغه ځای کې دې دروغ نه شي ویلی، دا کافر په دې قبر کې دروغ نه شي ویلی. چې په دنیا کې په پیغمبر علیه السلام ایمان نه دی راوړی، په الله ایمان نه دی راوړی، نو دوی نه شي ویلی چې زه ایماندار یم. نو فرشتې په را باندې کې ویې او په قیامت کې د الله په مخ کې په دروغ قسم هم خوري چې والله ربنا ما كنا مشرکین. دا فرق ولې دی؟ نو د دې جواب دا دی چې په دې قبر کې دا فرشتې دا عالم الغیب نه دي. نو که دا مړی ورته دروغ وایي، نو دې فرشتو ته پته نه لګېږي چې دی راته دروغ ووایي. نو دې فرشتو له دا طاقت الله نه دی ورکړی چې د ده دا ژبه او دا خوله بند کړي او د لاسو پښو نه وله تپوس وکړي چې ته ووایه دی دروغ وایي که رښتیا وایي. نو دقه ځای کې الله دا مړی په رښتیاو ګویا کړی دی او د دروغو نه یې منع کړی دی چې فرشتو ته به دروغ نه وی، کنې ټول کافر به د قبر د عذاب نه خلاص شي، فرشتو ته به دروغ وایي. او په قیامت کې چې د الله مخکې دروغ وایي، الله وله خوله بند کړي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. سورت یاسین کې الله فرمای په قیامت کې به موږ دوی له مهر ولګو په دې خولو باندې، وتکلمنا ایدیهم، من سره به د دوی لاسونه خبرې کوي، وتشهد ارجلهم، خپې به هم شهادت کوي. نو الله یې خپې لاسونه ګویا کړي، نو که دروغ وایي هغه ساعت دروغ یې معلوم شي. نو قبر کې دروغ ځکه نشي ویلی چې هلته یوازې فرشتې ورسره حساب کتاب کوي او فرشتې یې دروغ رښتیا نشي معلومولی، نو دی به په دوکه ځان خلاص کړي. نو الله په رښتیو ګویا کړه. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. فكما رس قیامت قائم شنو قسمونه بخوري مجرمان، ما لبثوا غیر ساعت، چې دوی په دنیا کې یا برزخ کې وخت نه دی تېر کړی مګر یو ګیلتا. نو کذلک یؤفکون، همدارنګې به دوی الټه اوړېدل. وقال الذين اوتوا العلم والایمان،
هو بوي اغا خلق علم وتوركري شوه ایمان وتوركري شوه لقد لبثتم في كتاب الله مومنان یا فرشتے بورتوي دبید خبره تردید بو کی دروغ جنو دروغ وای گنتم سرته تیرا کروا دیر وقتم تیر کرو لقد لبثتم في كتاب الله فتحقیق سرتا سو وقت تیر کرو فکتاب دا اللہ کے الى یوم البعث دا قیامت دورد پوری فهذا يوم البعث دا اغرد دا قیامت ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو کوئی دینا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ نفس فدغ رزبان لا ينفع الذين فإذا بنور كي أغي خلقتا ظلموا چه ظلموا كربي معذرتهم دابي عذرنا في قیامت کی عذر پیش کئی ندابا پیدا نور کئی ولا هم يستعتبون او نبدی لدى توبه توفیق و مقور کولی شی دا توبه خبرم بنوی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فتحقیق سر من بیان کرد للناس خلق دپارا في هذا القرآن فدے قرآن پاک من كل مثل ہر قسم مثال ولئن جئتهم بآیت کچر تراتو کی بیت پیو آیات بانے ليقولن الذين نخام خواي اغا خلق كفروا كفر اكرلي ان انتم الا مبتلون نيتاسو مگر دروغ جوڑون کے ہر قسم آیات روڑے ہر قسم معجزہ و تپیش کنوی دا دروغ تصدیق نہ کئی تکذیب کئی كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دارنگ مہر لگئی اللہ پاک على قلوب الذين تضر عن خلقه لا يعلمون شفويقنا فاصبر إن وعد الله حق فالصبر كوتا ثابت قدم أسيقا إن وعد الله حق بشك وعد الله حق دا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ببرداشت لنك تعالى اسنه چې په ډېرو خبرو د دوی زړه تنګ شي نو بې برداشته نه شي ولا یستخفنک بې برداشته دې نه کي تا لره الذین هغه خلک لا یوقنون چې هغوی یقین نه کوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين